د علي رضی الله راتګ او علي شه به یو کور کې دی راکېدل به د بیبي بن شریف د کور کې دی راکېدل مسجد بني سالم کې د جمعې منځ کول شپږ میاشتې وروسته د غزنه به انتقال او د مسجد نبوي تهذاب او بنیاد دغه موقع د ټول ذکر شو به د اذان په اړه کې د ملګرو مشوره څوک سونکو عبد الله ابن زید ابن عبد ربه به هغه شو خوب بریدو چې پای کې د کیسه کلمات د توحید ورته او خدل شو هغه به بلال سے په اذان کې داخل کړه دغه پورې ځړه مسله و حدیث کې راځي رسول الله فرمای عليه الصلاه والسلام وکله چې انسان په کور کې او د سوکي او مسجد قباء کې 2 رکعات منځو کې دومره فضیلت لري لکه یو عمره د حج د خلې زی غسر د عمل پنه ته زمون کارم زمون رب العالمین کارم د عمل سره دی او د الله نبی فرمایي چې کله یو سړی په کور کې او د سوکي او د غینه به ورسره راشي مسجد نبوي کې 2 رکعات منځو کې د شي اجر الله ورکي لکه حج قبول شوی حج د دې اعمال معلومات کله کېږي چې کله انسان وفات شي مسجد قباء کې هم وشکړي مسجد نبوي کې کړي او مسجد حرام کې د حجاج د الله بختور او نیکان خلک دي چې انت لړ شو په صحیح طریقه باندې اعمال تر سره کړي صحیح نیت سره د رسول الله تابعداري سره د نبی کریم علیه الصلاه والسلام عام معمول دا چې کله به خطبه ورکړه مسجد نبوي کې د هفته په ورځ بدلو مسجد قباء او انت به 2 رکعات منځ کو یو خدای ملګرو د خوشاله لپاره او بل د دعوت مسله بل د مخوړانه به ول او د دې مسجد قباء احمد به خلکو لا بیانو چې د دومره وشته او قیمتي مسجد دی د عبد الله ابن عمر معامل د شو چې د هفته پرز برغه مسجد قباء کې به منځونه وکړو د غینه بورو سره ملګرو سره کینې صبح به دعوت خبره شروع کړه تقریبا د دوړ مابین کې 3 میل شاوخوا مسافه نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې 2 رکعات منځ په دې ځای کې او په مسجد حرام کې دغه حیثیت لري عمره او حج او به قبول شي به د رسول الله په خلو باندې تصدیق ذهن لوز دا سوال راځي چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا خبره ولې وکړه چې په دې قباء کې د منځ د شي د لکه عمره او په مسجد نبوي کې د منځ د شي د لکه قبول شوی حج دا مې سوال دی وجد هذا سلف لکی ومن ترک شيئا لله عوزه الله تعالی خیر منها وچا چې یو شی د الله لپاره پرې خود رب العالمین بدل غره شی ورکی دا غیله ابراهیم علیه السلام پلار پرې خود الله ور اسماعیل ورکی اسحاق او یعقوب چا چې بد ملګری پرې خود رب العالمین ورته خملګری ورکی چا چې خراب او حرام تجارت په یوځای کې پرې خود زمنګ الله باغله د ښه تجارت تنظیم برابر کی رسول الله چې کله د مکینه را بار شو او راغی نو دا عمره او حج په دې مکه او بیت الله کې کیږي غیر الله لپاره پرې خود ځکه مهاجر شو نو رب العالمین ورته په مسجد قباء کې او په مسجد نبوي کې د عیوز ور پوره کی الله دې غیرت لري د رسول الله غیرت له وکړه د مسلمانانو غیرت له ګوري دغه مطابق سره به فیصله کیږي عمر رضی الله عنه ورځ چې یو خطر راوړل وېدا کار چې په شعبان کې شوی دی شعبان د رمضان مبارک نه مخکې میش نو عمر سے ورته چې کم شعبان خو پار وخت دی دا شعبان او تیر شوی شعبان غبل شعبان ترڅو پرې چې دغه سره کال او رستاسو یاد نه کې بده شعبان باندې فیصله نشي کېږي ملګری بده کې کنه سم مشوره شروع شو چې لکه دا کال ور کم څنګه شروع کونو چا یو څه ویلو چې بل څه بای صحابه د نظر ورکی قران کې رب العالمین د مسجد قباء بارے کې فرمایي ودا جمعه عقد چې دا اول ورځ د دې بنیاد په تقوا باندې خود لې شوی دی د مسجد زرار نه دا غوړه دی من اول يوم دا ټکی راغه بس دې نه دا کال ونیو نو دلیل به دې باندې چې د مسجد قباء دومره اوچت حیثیت دی اسلامی کال چې کم کال منغو تاسو سوار لسوا شمارو هغه د دې ورځ نه شروع شوی دی مسلمان سړي له مناسب همدار چې هغه خپل معاملات په دې کال باندې بنې کې او د قشن د میشته یادي اوس موږ مسلمانانو بوختنه وکړه حمل ثور جوزا سرطان اخر پورې دا ټوله مسله ورته یاد ده خو کدا پښتنه دی وکړه چې په اسلامي کال کې اولنې میش کومه ده ومه میش کومه ده بدل ده یاد دي دا وجه ده
چې د رسول الله سره د اسلامي کال سره زمونږ اقا محبت صرف د خپل باندې پاتې شوی په واقع نفس الامر کې نه دي زمونږ معاملات هم په نورو کالونو دي تجارتونه په نورو کالونو دي او فیصله په نورو کالونو دي چا په میلادي کال شروع کړو چا په هجری شمسي باندې شروع کړو لیکن هجری قمری اگر که په دې کالونو باندې وسړي حساب کوي خود دې یادول سره ضروري او لازمي دي دا میاشتې چې اوله میاشت ده دوه مدار درې مدار او رمضان په دغه میاشت باندې راځي او اخري میاشت ده حدیث کې راځي رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام وکم سړی چې د خیر د پر راشي معنا د قران او سنت د پر هغه په دې جمعات کې زده کړه او به بل چله او خود د جره مجاهد د مجر قبا دومره حصہ کې طالب العلم مجاهدی د الله نبی فرمای وکم سړی چې طلب د علم کې قدم اوچت کې الله ورته جنت د لار اسانه کې او کدا چرته وفات شي د شهید دی شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمای چې الله د بدن په قبر کې نه خوري کوي لکه د نور شهدا وغندي پنځل کسان یو بګی دا حدیث کې دا راځي رسول الله فرمای وې په مابین زما د کور او د منبر کې یو باغچه د باغشو د جنت لره څه مطلب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د حدیث مطلب دا دی چې رب العالمین به د غزمه کا واخلي او روغه به جنت لور داخلي کی تر دې کور فضیلت به احترواله یو حدیث کې دا مرجع الله نبی فرمایي چې مسجد حرام کې کله شړې موضوع کې نو یو په یو لګ باندې او مسجد نبوي کې چې وکه نو یو په زر باندې یو روایت کې 50 زر راغلي دي لیکن اهل علم فرمایي چې پای کې اوروي د علما ور باندې کلام کړي ابو الخطاب الدمشقي ا کمزوري ده نو یو په زر باندې زر منځونه په یو ځای کې وکاو یو په مسجد نبوي کې یو لک منځونه په یو ځای کې وکا او یو مس په مسجد حرام کې د دومره اوچت حیثیت لري حدیث کې رسول الله فرمایي وزما د منبر چې ادا په دې حوض کوثر دی څه مطلب یعنی د حشر میدان او ډګر چې دی هغه د عرب علاقې خلک بدل ترېږي نو کوم سړي چې هغه علم زده کړي چې قرآن او سنت په دې مکه او مدینه کې نازل شوی او د خپل عمل دغه برابر کړي د رب العالمین بدا د کوثر په وبو باندې سیراب کی د رسول الله پلاس او کوم سړي چې اصل دعوه کوي چې محمدي او به عمل د رسول الله نه خلاف او معاملات د رسول الله نه خلاف او مړ ژوند دغه نه خلاف نو په دې حدیث کې اشاره ده خبر الله چې دا سړي به الله د دې وبونه محروم کی دا ډېره خطرناکه خبره ده رسول الله فرمایي چې خلک وګورم چې د مخونو لاسونه پړخي اراده به مې دی چې وګ ورته راواله مرته راوړاندې به کوم د کوثر چې دا اوس کوي وېزمو د دې مابین کې ملایکی سره دیوال وې زه ډېر وازونه وکم چې اسما ملګری ملائک به مالو چې انک لا تدري ما احدث بعدك یا رسول الله ته شکل دنیا نه لاړې د خلکو په دین کې ډېر پیوندونه د ځانه جوړ کړی و تا ویلې ما ویلې اجي شه بیرې دی پلاني شه بیرې دی دا شه بیرې دی څه به دغه نه دین جوړ شو لکه عبد الله ابن مسعود دا فرمای شیخ الاسلام ابن قیم ته نقل کړی دی چې اخر وخت کې به د دین خلکو له بيدینی غونه ښکاری او بيدینی به خلکو له دین ښکاری لکه وځ دا مسله ده رسم او رواج باندې ترت کو وجړي په ټک ویلي او د رسول الله په سنت باندې عمل کو هغه برداشت کوي نشي او به دایم ویلي دي امام مالک صاحب چې د اخر د امت اسلام په حق شي باندې راځي چې په کوم باندې د اول د امت اصلاح شوه ده زمونږ اوسه د امت اولنی خلق هغه د رسول الله عزتمن ملګری دي صحابه دغه اسلام په قران او سنت باندې شوی ده زمونږ اوسه اسلام په قران او سنت باندې کیږي رسول الله فرمایي چې بده باندې پنځه لګول هدایت او د دینه مخ اړول په بل طرف باندې تل لګور ګمړی ده بيدینی ده خو حاصل دا معنی چې د دوه جمعتون ډیر قیمتي او چت فضایل لري حدیث کې دا امر رسول الله فرمایي ویتیا سنت د سفر اراده د سفر ملري مگر د درې جمعتون له د عبادت باندې ورځي مسجد اقصا او مسجد حرم او مسجد نبوي څه مطلب بل کم جمعات لکه ته چې لکه پلاني جمعات کې د اموز دی واده دا رقم مسله دا نیت بنه کې او دا سفر به رسول الله فرمایي نه کوي بلکې سفر چې کوي هغه به د درې جمعتون لکه چې مسجد نبوي دی بل مسجد حرام دی بل مسجد اقصا دی د عبادت په نیت باندې بل ځای نه ورشي چې سفر ورو کې سوا د دینه نو کله چې د الله نبی مدینه لړه داخل شو او دین ورسره به د ابي بن شریف کور کې دی رشو د مسجد نبوي بنیاد او تهداب کې خودل شو پټ شو یو څو واقعیت په دې کې وشو اول واقع به دا وشو چې زید ابن حارثه او د رسول الله یو بل غلام ابو رافع دا دوړه د عبد الله ابن اریقط سره ولېګل او ورته ویل چې لارشه مون خراولو زما بیبي او زما لوري راواله او د ابوبکر چې بچیله مو چې هم د خپل خاندان ځان سره راولي دا دوړه چې لاړ مدینه له مکه له د شپې ورل
د ځان سره د محمد صلی الله علیه وسلم بیبي زموږ اوسه مور سودا رضی الله تعالی عنها روانه کړه بنت زامه مشرک هغه وخت کې رسول الله د لور ورکړي وسکه دا ارچا کوشش کوي چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره زموږ رشتہ راشي او په هغه وخت کې دا مسله نه وراغلي لکه سورې احزاب کې دا مسله چې په زنانه کې کفر نه به د نکاح خرابېږي دا مسله رسې بیراله چې کله د اسلام ترقی او غلبه وشو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د بیبي ځان سره روانه کړو د لورینې فاطمه الزهرا او ام کلثوم خدیجه رضی الله عنها وخت وفات و به رقیه هغه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام بل بیبي راغله عثمان ابن عفان سره حبش له هجرت باندې راړه زینب رضی الله عنها چې د ابو العاص ابن ربيعه په نکاح کې د بدر نور سره راغله ځکه کله چې هغه قید شو د ورته ویل ورسره ان شاء الله د بدر په واقع کې راځي زبتا خوش کوم په دینت باندې ازما نور ورالېږي زینب رضی الله عنها ورسره راغله مدار روان کړه او عبد الله صاحب چې هغه د ابوبکر رضی الله عنه بچي او هغه د ابوبکر خاندان روان کې هغه کې عائشه بیراله چې دا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام بیبي جوړیږي په ولسم کال د نبوت باندې وسره کوژدن شوی ده تقریبا د شپږ یو کلو په عمر و او کله چې په دې کال لاله به د شوال په میاشت کې وسره نکاح وشو دغه